بل خبر ضروری دا بل خبر دا یو انسان تاسو کدا نن ارته صرف مسائل بیانو مشه دا زده کړي انسان تاسو که چې ما سره کال په اول کې 2 میاشتو کې 15 لک روپۍ دي یا 3 لک روپۍ دي بس نن اوله میاشت او دا روانه د کال 13 15 میاشت باندې ور سره 1 لک روپۍ نورې ملاو شوي بیا ور سره په اتمه میاشت باندې 1 لک روپۍ نورې ملاو شوي په 11مه میاشت باندې ور سره 10 لک نورې ملاو شوي نو سړی په ذهن کې چې ما خو چې کله اوله میاشت د کال وا نو په هغه ټیم کې خو ما سره 2 لک روپۍ وي دا 15 لک خدا خو 15 میاشتې پس را لې ور سره ملاو مکړي یا په اتمه میاشت باندې 10 لک را لې نو په دې باندې خټولي په دغه 10 لکو باندې خو 2 میاشتې تیری دي او په 2 لک روپو باندې خو ځا خو را سره کال لو لہذا زب چې کوم دی دا 2 لک روپو چې کال پوره شي زکات به ور کوما او دا کومي چې په اتمه میاشت باندې ګوند یا په 10مه میاشت باندې 10 لک را لې نو دین چې کله کال پوره شي نو بیا به سور کوما بیا به زکات ور کوما دا څنګه ده مسله زده کړي چې د کال اول نه شرط دا دی چې د کال اول نه ته مالک نصاب دا شرط دی چې مالک نصاب او د سره په کال کې د نن څومره روپۍ تعالی راځي زیاتګي خدای دکا چې په اوله میاشت کې 2 لک روپۍ ور سره مالک نصاب او په اخره میاشت کې بالکل 12مه میاشت چې 12مه میاشت پوره کېږي یو 2 غنټې پاتې دي 1 کروڑ روپۍ لراله نو دا ټول 1 کروڑ روپۍ به هغه 2 لک روپو سره سکے پیوسکې به ور سره نو ته زکات د سور کې 1 کروڑ 2 لک روپو زکات به تور کې د یاد در چې کال کې د نن تعالی څومره پیسې راځي دا به دا مخکینو پیسو سره کاونټ کې گویا کې دادا سیدی لګا پټولو باندې چې شې تیر شو پټولو باندې چې کال تیر شو ها دا څه بنې تاسو دا مسله د قران او د حدیث نه مستنبط دي دا کوم مسائل چې زار ته بیانوم نو کال خدا شرط به چې یو ځل ته مالک نصاب شي او تاسو سره څومره روپۍ نو کال پورې چې څومره روپۍ راځي دا باغې سره زم کږي دا څه خلک می چې بیګاله ګټه کړي یا کال نه پورا بیګای ګټه کړي اب مر سره ملاو کړي یا چې کوم سبي باندې ته زکات ورکې کال پورا کې دوه والا په دغه سبي باندې ګټه کړي اب مر سره ملګری کړي دا ټول پیسې به را جمع کړي او پاغي کې با الله جل جلاله د رضا لپاره څور کړي زکات به ور کړي پدې کې با اڅ بخل به پدې کې نکړي دا یاد لري صاحبان